هو ده راپریوتې چې سیمو والي دي ناکار سړی راپریوتې ما ته خلاص کړې ما د روپۍ لمونږ صبر وکړه دا خو لا شروعات دي زه به تاسو لیوني کړم لیوني تاسو به نور غول خورئ د دې خبرې خو نړۍ د دې خبرې ګواه ده چې موسی خیله د یو وخت روټۍ له مور خرڅوي مور ځکه چې کله راشد جګړې په هغه وخت کې چې راشد ته وسې زه بدمعاش یم زه سوشل میډیا بند کړه چړګریز جو بند کا کور نه غره د وران شه بند کا دا ټول عمر د چې کم دی سوالي جراب ټول عمر چې کم دی د بل په خوراک د زندگی وکړه کور د وران شه او دې خېټې په سر باندې راغیستی په شرمونو د الله تعالی په شرمونو د الله تعالی وشرمېږي خو سترګو کې د حیا نشته خو یاره یو خبره ته وکړمه د موسی خیل نوم د ځان لرې که دا د قوم نوم دی او ستا خپل نوم چې دی که نه سید ګڼکب د بوډاګي نه چې د کارډونو روپۍ پټې کړې یاد دي رته که نورې ته در یاد کړم ستا نبض د چړګر وغیم ستا نبض بدمعاش یم صبر وکړه تاسو لیوني کوم او پرېږدم هم نه هلکه موسی خیله د غریب سړي زویه ویډیوګانې مه کوه خلکو پسې خبرې مه کوه بده خبره ده راځه بغیر ټیک ټاک نه به دله وروره بقاله ده دلته ډیوټي کوه د دود به سمې دلته سهار چې کوم سامان راځي هغه سامان به سمې او دغه دی د فارغ وخت کې به په هوټل کې کټایي کې پوه شوې او حق حلال روزګار در کوم کور د وران شه د دې شرمول نه د دې بېعزتۍ نه او د دې شرمنګۍ نه به خلاص شي نو بهی دا تا ته سپیشل اپر دی چې که ویزه رپسې څوک نه درلیږي نو ګوره ویزې راسه تیارې پرتې دي پوه شوې او راشه چې ویزه دله درکړم دې په قاله کې به کار کې په دلته به سامان سمې او جلدیزګي نه فارغېږې بیا به په هوټل کې د چرګانو کټایي دا شیونه مهینه به کې پوه شوې نو حق حلاله مزدوري به کې کور د وران شه او دې غول خوراک نه به خلاصې